داود علیه السلام سره به غرونو تسبیح کو چې کله به داود علیه السلام زبور تلاوت کو نو داغه سره به دی غوځه چې هغه تسبیح او تهلیل په داود شریف کې چې دا به تلاوت کو نو دی غرونو به سره ذکر کو دا مرغه براتلی او ذکر به کو د داود علیه السلام سره او ډیر خوږ आवाज الله تعالی داود علیه السلام لور کړو الله وجدا معجزه د پیغمبر وا خدا ور لمنګ ور کړو ځکه معجزه کې اختیار د پیغمبر نه وی یعنی دا فعل د پیغمبر نه وی د پیغمبر په لاس باندې الله ظاهری او په حقیقت کې دا کار د الله تعالی وی د غرنګ ولی نه کو کرامت ظاهر شي نو دا د ولی خپل کمال نه وی بلکې دا کرامت ظاهرون کې الله تعالی وی صرف د ولی په لاس باندې ظاهر کې دغه د عزت لپاره دا غرونو سره مونږ مسخر کړو دا مارغان ولا مونږ مسخر کړو چې داود علیه السلام سره به تسبیح کوله داود علیه السلام له الله تعالی د زغرو چې کوم دی چل ورته الله تعالی خو دلې زغری به جوړولې داود علیه السلام چې کله د بادشاهۍ نه فارغ شو د شپه وشوله نو جامع به عامې واغوستلې د ملنګۍ او په دې کوڅو کې به ګرځېدو د خلکو نه به تپوس کو چېرې داود بادشاه نه مطمئن یې که مطمئن دی نه ټولو خلکو وایي موږ دې مطمئن یو یو بیر الله تعالی فرشتې راولېږلې دا فرشتې ورله انساني شکل کې مخې له ورغلې داود علیه السلام دې تپوس یاره تاسو د داود د حکومت نه مطمئن یې څنګه حکومت دی هغه ډېر ښکلی حکومت چلی خو چې کاش د بیت المال نه پیسې نه اخیستې داود علیه السلام د هغې نه پس الله تعالی نه سوال وکړو چې خدای پاکه ماله د خپل لاس کسب راکړي چې زه د خپل لاس په کسب سره روزي ګټم نو داود علیه السلام ته الله تعالی بیا د زغرو دا چل اخو او دا اوسپنې ورته بغیر د ور نه الله تعالی نرم کړه د موم په شان دي په خپل لاس مبارک به طوله را طوله او زغری به د جوړولې او هغه پیسې به راغستلې باغې به خپل گزاران کو د بیت المال نه بیا داود علیه السلام پیسې نه دی غستلې د دې وجه دینه معلومه شوله چې کسب کول پیسې اختیارول د سنت انبیا دي دا د انبیا علیهم السلام سنت دي د دې وجه امام قرطبي رحمه الله فرمایي چې پیشو ته کمزوري ویل او د دې اختیارونکي ته کمزوري نسبت کول ودا جایز نه دي ځکه چې دا د انبیا پیشه اختیارونکي انبیا حضرت آدم علیه السلام زمیدار او زمیداره به کوله حضرت نوح علیه السلام ترکانی کړي دا حضرت داود علیه السلام لوهاری کړي دا حضرت لقمان علیه السلام درزیتوب کړي دي دغه رنګ طالوت علیه السلام رنگسازی کړي دا نو دا پیشه اختیارونکي انبیاء علیهم السلام نو دې پیشه اختیارونکي ته سپک نسبت ودا نه دی کول پکار دا جایز نه دی څنګه دا الله تعالی دې لپاره پیدا کړل چې هر انسان د بل ضرورت پوره کړي مثال به تور خلک ترکانی کوي نو کو ترکان نه وي نو خلکو ته تکلیف نه لوهاری کې ګلوهار نه خلکو ته تکلیف نه سړی زمیداری کې زمیدار نه وي خلکو ته تکلیف نه دا ټول الله تعالی یو بل ته محتاج کړي دي د دې وجې نه تاسو پیشو ته سپک نسبت مکوئ او داود علیه السلام بدغه کسب کو او دغه خپل لاسو ګټه به خوړله نو الله وجدا زغری به جوړول تاسو د بار لتحسنکم د پاره د چې د زغری تاسو بچ ساتي زغره د اوس په نیوسیزو او سړي بسان ته ورواجو له بجنګ کې نو توري او نيزي وغيرها په اثر نه کوزه اوس په به جوړولي نو د خپل ځان د بچو د باره په جنگ استعمالولي د دې وجه الله تعالی فرمایي چې لتحسنکم د پاره دې چې تاسو بچ ساتي من باسکم تاسو په جنگ کې کافرانو سره تاسو جنگيږئ زغره واچوي هغه زغری د وجه تاسو الله تعالی بچ کی